أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. څنګه ګلونو ماشومانو خی خوشاله کنا بیګا ډیرو ماشومانو ماته د مختلفو ځایونو نه په موبایل باندې رنګونه کړي دي او مونږ ته ویلي چې قاري صاحب مونږ ته مزاحیه قصې یو څه وکړه کنه. نو دا چینل چې دی نو زه خو تاسو ته القاري دوست محمد مخاطب ما خو د ماشومانو د خوشحالو دپاره هم یو بعضې څو قصې تاسو ته زه کومه خیر دی. ماشومانو تاسو به دا ډېر په مینه ګورئ او سبسکرایب کوئ به او شیر کوئ به. قصه خو داسې ده که نه ماشومانو چې په یو ځای کې پلار او زوی سلا مشوره کوي چې موږ به سبا که خیري د جمعې مبارک ورځ ده او زو به او ځان له به په منډیې کې خر اخلو. خر خو پېژنئ ماشومانو که نه؟ ډونکي ګده خر. نو دا ډونکي ګده خر پسې دوی مشوره کوي حتی چې د جمعې مبارکه ورځ شوه. نو دوی منډۍ ته لاړه. نو پلار او زوی اوس خره راغلي دي په منډۍ کې خرڅېږي. نو چې د پلار خوښ شي د زوی نه خوښېږي او چې د زوی خوښ شي نو د پلار نه خوښېږي. حتی چې یو خر یې واخیستو. چې خر یې واخیستو نو اوس دوی دواړه پیاده روان دي. یو چوکه پورې مزل وکړو. چې مزل یې وکړو څه ګوري په کلي کې کسان دي او زمینداره کوي او پچین کاکا پکې دی لګیا دی یوه کوي. حتی چې یو کلي ته ورسېده زمیندار کاکا لګیا دی. پچین کاکا ورته خیال شو. چې د پچین کاکا ورته خیال شو ویلی دا وګورئ پلار او زوی دومره سخت قمقل دي چې دا خر هم روان کړی دی او دوی هم ورڅه پیاده روان دي. خو هلکه دې خر نه پیاده واخلئ که نه. نو مزل کوي. نو دوی څه چل وکړو په مزل کې پلار یې کېنو. پلار یې په خر کېناستې دوی خر خو پېژنې که نه په خر سور شو. چې په خر سور شو معار د خر دی زوی له ورکړی چې ته دا ونیسه. نو مزل کوي بل چوک له راغې چې ویې کته هلته کې میاخېله ترور ولاړه ده. چې میاخېله ترور ولاړه ده نو هغوی دا وګورئ داسې ناروا یا خلکه دا څه کوي یا دا تاسو څه کوئ. وی ولې ترورې ته څه وې؟ وی زه دا ویمه چې دا وګوره غټ سړی نو تا ځان په خر ناست دی او ماشوم دې همداسې پیاده روان کړی دی. نو یاره بیا راځه چې دواړه په خر کېنو. یو کې هم څوک نه پرېږدي. نو دواړه کېناستې ده. بیا روان دی مزل کوي. یو کلي ته ورسېده. چې کلي ته ورسېده نه پردول کاکا ولاړ دی. پردول کاکا چې وکته ویل اوهو دومره زیات ظلم دا خو بې زبانه دی او په دې خر باندې دواړه سوارئ دونه ظلم کوئ. دا خو ناروا ده. ماشومانو تاسو خیال دی که نه؟ نو دی بیا روان شو. نو مزل کوي. چې مزل کوي نو چې مزل یې وکړو صحت ته ورسېدل نو دوی دواړه ترې کوز شو. چې د خر نه کوز شو بل کلیوالا راووته. ورته وایي چې دا تاسو څه کوئ دې خر سره؟ خو په دې خر باندې یو کېنوئ او یو دې معار ونیسي. نو دا سپین ږیری چې دی د معار نیولی او دا ماشوم په دې خر ناست دی. نو یو کلیوالا کسان ورته وایي چې دا څه کوئ سپین ږیری سړی ضعیفه سړی او دا وګوره دې مشروط ته په خپله په خر ناستی دی او پلار یې سپین ږیری دی او هغې پیاده روان کړی دی. نو دا پلار یې راشي وایي بچیا دې ځای کې مې څوک نه پرېږدي په خپله په خر ناست او بیا روان شوی دی. نو حتی چې دغه رنګې یو کې هم څوک نه پرېږدي. لکه تاسو به خیال کړئ ودونو کې وګورئ
په ودونو کې به ښه ډېره غوښه پکې واچوي وایي یاره موږ له خو پکې ته شاړوکي اچولي وو څوک به وایي یاره دا وریجې ډېرې غوړې کړې وي څوک وایي چې نه دا وریجو کې خو موږ ته ټوله پیپړې را کړې وي او یو سړي وویلې څوک یې په شاپرو کې اچوي شاپرې راوړي د کور نه تاسو خو هم شاپرې وړئ که نه ماشومانو شاپرې به نه وړئ ښه ښه ښکاره کښېنئ او طعام ترې خورئ دعا کوئ او ځئ ښه نو داسې مزل چې وکړو نو دا خر هم روان کړی دی او دا پلار او زوی هم همداسې روان دي نو چې بل کلي ته ورسېده نو چې بیا د خلکو نه تنګ شو ویل بچیا یو بل کار کوو خر یې الټه کړی دی او په یو لرګي پورې والا دواړه خپې داسې تړلي دي پلار ورته وایي چې زه به مخکې شمه په اوږه باندې به دا لرګی کېدم او ته شاته شه نو چې روان شوي دي خپل کلي ته راغلي دي اخې دا یې څه کړي دي دا ولې دا خر د تلو نه دی که څنګه پلار دی قار ورغی مشرانو نه ډېر زر قار ورځي ښه ماشومان ورانې مه کوئ ګورې بیا هم مشران درته قارېږي قار ورغلی دی وایي بچیا کوره پورې رالو خو چا په لاره پرې نه خو اوس هم دلته کې هم ځای نشته دی نو دا قصه مې تاسو ته زده کړه وکړه چې ماشومانو تاسو فرمایشونه ډېر زیات کړي وو القاري دوست محمد دا چینل سبسکرایب کوي او شیر یې کوي ای ماشومانو زما دا قصې تاسو به ابۍ ته هم ووایئ دادا ته به هم ووایئ ببو ته به هم ووایئ داسې ټولو ته ووایئ چې د قاري ماما قصې چې دا خوږې خوږې قصې کوي دا مونږ ته وښایئ نو تاسو به ګورئ ماشومانو چې چا ما ته رینګ وکړو باقاعده به زه دغه ماشوم نوم اخلمه او چې د چا نوم والمه نو هغه ته به زه دعاګانې کومه چې خدایا دا ماشوم کامیاب کی او بیت الله شریف ته بوزي پلار هم خوشاله کی مور هم خوشاله کی ابۍ نیا هم خوشاله کی نیکه هم خوشاله کی نو ما ته ستاسو ماشومانو ډېره مینه ده ما سره زما تاسو سره هم ګوره ډېره زیاته مینه ده بېګا د سوات نه دې خوا د دیر نه برول نه دې خوا ته پینډۍ نه دې خوا ته دورۍ سرک نه دې خوا ته شوتل باندې نه یعنی مختلف اطرافو نه ما ته رینګونه راغلي دي او ټول ماشومانو نو ماشومانو انشاءالله بله ښایسته قصه را روانه ده په اخره کې ګوړه خو پیژنئ که نه دا ډېره زیاته خوږی یو سړی و نو هغه ګوړه واخیستله خو هغه ګوړه کې چغزۍ وه نو چې چغزۍ وه نو ده د ګوړې نه چک ووالو چې چک یې ووالو نو دې بره وکته چې خدایا ته خو یې یعنی خدایا ته خو ډېر خوږ یې بېشکه الله ډېر خوږ دی وای دو ګړم ځون ته سیایي پوه شوئ که نه ګوړې نه چک ووالو خدایا ته خو یې ګوړم ځون ته سیایي السلام علیکم ابراهیم د برول نه بیګا زه یاد کړی ما او فیاض خان د سوات نه یاد کړی ما نو د مختلفو ځایونو نه زه به نومونه بیا ځان سره لیکم تاسو ته به باقاعده زه نومونه اخلم ماشومانو نومونه تاسو به خامخا ما ته به خپل ځای هم ښایئ او خپل نوم به م راته ښایئ او دا به م راته چې زه به تاسو نه تپوس کوم چې ته په سویم جومات کې سبق وې او سویمه سپاره وې سبقونه مو وایئ ښه هسې نه چې تاسو سبق ونه وایئ او عبس عمر تیر کوئ عبس زندگی به نه تیروئ ښه اوس دته ستاسو د خندا دپاره ستاسو د خوشحالۍ دپاره یوه بله واقعه داسې وړه شانتې هغه ذکر کومه او چې ذکر یې کم تاسو یې بیا یاده کوئ ښه ګوره زمونږ دا ډاکټران حضرات هلکه ډاکټر صاحب ټیک ده چې تا ډګریانې حاصلې کړي دي لندن نه امریکې نه زه د ډاکټرانو بد نه یم ولې زه خپله مریض کېدی شم زه خپله انسان یم الله تعالی قرآن کې وایي خلق الانسان
ضعیفه انسان ډیر کمزوری دی بیماری پې راځي هر قسم حالات راځي خو ډاکټرانو حضراتو تاسو ته یو خبره کوم یو زړه ابۍ یعنی د ډیر عمره ابۍ راله ډاکټر ته وایي چې ټوخی مې دی هغه ورته وایي ښه بیا وایي چې ټوخی وکړمه نو دا ملا خو یې راټیټه شي وایي په دقه ځای کې مې سریکه راشي نو وایي بیا ویل دا خپې مې هم خوږېږي ما نه اکثر خلک راشي یو خبره کوي نو ګوره اوس د غاښ خبره ده خو چې چینجن نه وي ګوره شرط به پکې دی انشاءالله دا دمو د چا چې په ملا کې مسلې دي دوو ګوتو باندې هغه زه وایم نو هغې له دا الله تعالی شفا ورکوي ښه نو دغه رنګ ډاکټر هغه د ابۍ ته وایي چې ابۍ ته واک کوه وایي ابۍ ویلې چې وایي ډاکټر صاحب ته پې څنګه پوه شي ته خو بزرګ یې واک خو راننګېندو اخیستی دی نو دا واک ویلی شي ګرځېدو ته چې تاسو وګرځېږئ چې ستاسو دا ورزش وشي او دا سبسکرایب کوي او لایک یې کوي او شیر یې کوي راشه دا د ما سره اوس نور ماشومان را روان شوي دي ماشومانو تاسو په خپله ووایئ چې د القاري صاحب چینل څه کوي لایک یې شیر یې سبسکرایب یې آفرین جزاکم الله